په پیښور کې د خیبر نیوز په ټیم د شخصي هسپتال د عملي لخوا د شوی تشدد او بیا په سوشل میډیا ټولو خبريالانو او کیمرامینانو ته د مرګ دړاکې ورکولو په ضد د سیټي په تاڼه 400 کې د مقدمې درج کول لپاره درخواست شوی دی. د خواست د خبريال رفاقت الله رضوان لخوا شوی دی او په خواست کې ویل شوی دی چې د پیښور ضلع انتظامی په 400 روډ باندې پروت شخصي هسپتال چې حیدر علي مومن جنرال هسپتال په نوم یادېږي چاپه ولګوله. چارته نه چې جعلي دوايانې برآمد شوي او د هسپتال مشر حیدر علي ونیول شو. په د مخال انتظامی افسرانو سره خبريالانو او کیمرامینان خو موجودو. د نیول وروسته د عدالت په حکم خوشی کړی شوی او بیا وروسته په سوشل میډیا په یو خورا شوی ویډیو کې ویل دي چې کوم خبريالان یا کیمرامینان هسپتال ته راغلل نو په ګولې به وشتل کیږي. د سپزت چې 400 پټانه کې خواش شوی په خواس کې سویل شوی دي نو خبريال رفاقت الله رضوان وایي په 11 جولای د دې میاشتې ضلع انتظامی دغلطه په یو شخصي هسپتال چې کوم په هغه چاپواله و او هغه سره بیا د خیبر نیوز ټیم چې کوم هغه تلو د کورج د لپاره صرف په دې مقصد باندې چې راکه په دې هسپتال کې جعلي دوايان خرڅيږي یا دلته خو د هومیوپیتیک په نوم د هسپتال ته په اړه کې او ټیم چلیږي چې هغه الیګل ده. نو دا خلکو ته خول چې ځکه چې د خلکو کوم ادارې سره د خلکو د ژوند جواک روایت او دغه د صحت معاملې سره تړلې وینو صحافیانو بلکې د عام خلکو د ذمہواری ده چې دغه نزان خبر کی او دغه سیس نزان اوساتي. نو هغه نه پس چې کله دغه سی او هغه چې کله ونیول شو هغه چې کله وروته د کیمرامینانو او صحافیانو ته دړاکې ورکړه او دا چې دړاکې ورکړه کدلته کې یو صحافي مسؤل دی یا یو کیمرامین مسؤل دی نو ما سکیورټي ګارد ته ویل چې دا په ګولې باندې ولا دغه دمکی کولو ورکړه د هغه په وجه باندې موږ ته سیټي په تاڼه کې یو درخواست ورکړی د اف ای آر لپاره او موږ دا غوښتنه کړې چې په دغه وجه باندې صحافیانو ته کوم دمکی ورکړی لہذا د خلاف چې کوم دی کاروي دی او باقاعده تور باندې دلته کې د اف ای آر لاندې وشي. موږ دا وایو چې لکه په داسې دمکو باندې خو موږ نه امیرانو یولیو نه فاشیست حکمرانانو یولیو لکه دا پکې څوک چې دی راځي او صحافیانو ته دمکی ورکوي. بالکل موږ د خیبر نیوز چې کوم ټیم باندې تشدد شوی دی چې په هر صحافي باندې یا د هر سړي چې کوم د انفارمیشن د کلیکشن یو لار د او پاغه باندې قدغن لګول کیږي نو موږ به دغه خلاف چې کوم دی ودریګو او دغه موږ بالکل دا موږ ته منزور نه ده. خیبر نیوز دغه ډاکټر تاتای ډاکټر ویل دي خو خبريالانو دغه تای ډاکټر لخوا دړاکې غندلې دي او وایي چې په پوری توګه دي دغه په ضد کاروي وشي. خیبر واچ ټیم سره چې کوم دغه زیاتې شوی تشدد پېښ شوی دغه پر زور مذمت کوم او مطلب داري په کارغ انتظامیلو په پیښور کې چې دا وقوع شوی چې دغه کس خلاف داسې پیار شوی چې دونه دسته کې دا غره هي یا دغه ضمانت نه کوي. او دلته زمنګ مرګري چې کوم دی رفاقت الله چې ډېر نډر صحافي هغه دلته یو اپلیکیشن ورکړی نو پاغه حواله خو دا خبره کوم چې دا کوم دمکی ورکړی شوی د نه په سوشل میډیا راغلی هغه نو ټول صحافیان چې کوم دی نه په خطر کې دي او صحافیانو ته تحفظ ورکول د صحافیانو مطلب داري چې خیال ساتل د انتظامیه کار دی. ریپورټینګ کول د صحافي حق ته پکم دی چې 2 نمبر کار کیږي کاغه په هسپتال کې کاغه چرته بل فیکټری نو دار صحافي ډیوټي لري چې د بدغلطه دي صحافي ته دغلطه د اجازه ضرورت نشته چې چانه به اجازه تلی. خیبر نیوز ټیم چې کم تری نه خلا بیا ضلع انتظامیه سره تلی صحافي ځان لم تلی شي نو موږ دلته 400 انتظامیه ته دا وایو چې دغه خطر موږ تم د ځکه چې هغه کومه دمکی ملو ده نو هغه ټول کیمرامینان یا دی ټول صحافیان یا دی نو دلته 400 سیټي پولیس چې کوم دی پوری رفاقت الله په درخواست باندې کاروي کی کونه شونه بیا به موږ د دې تاڼې مخه ته په احتجاج مجبوري د ورکړې شوی خاص پړه د سیټ تاڼې پولیس وایي چې د اس ایچ او او د ډي اس پی په مشوره به دغه پایار درج کول کیږي خو خبريالان وایي کو دغه پایار او نشو نو دوی به د تاڼې مخه ته احتجاجي پرلط پیل کړي. د ذکر ور د په دې موقع د 400 ټول خبريالانو د خیبر نیوز د ټیم او د خیبر واچ د پروګرام ستاینه کړې او د هر قسمه د ملاتړ اعلان کړی دی. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400